بس سټینډ سره زمونږ د دې دغه وشوله خو چې څنګه مونږ اوور فاورډ کېدو نو یو کس خو مونږ دغه کو د دې نه اریسټ کو او د ده سره په مناسب فاصله باندې چې کوم کسان ولاړو نو هغوی فایر شروع کړو نو مونږ هم په خپل پرایویټ ډیفینس کې فایر وکړو ایلیمنټس دي دا به د هغوی کال وي بدقسمتي دا ده مونږ عام خلک چې کوم په معاشره کې پاتې کېږو مونږ هم د هغوی په بیس کې دا چلونه ډېر خلک ریکویسټ مې دی خلکو ته پیغام مې دی ورته چې که څه قسمه دا ټایپ سیز میلاویږي چاته ایکسټارشنز کالز وي تھریټس کالز وي نو پکار ده چې هغه ان ټایم ریپورټ بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو نن سره اس ایچ او پیر بابا تانا افسان خان موجود دی. د ورځې مخکې د یو کاروایی کړې وه د هغې په حواله باندې دی نه تپوس کو سر لاول خو تاسو پوره ټیم ته په کامیاب کاروایی باندې مبارکباد پیش کوم په دومره سختو حالاتو کې چې تاسو ته هم سیلاب متاثره کړې ده تاسو هم دومره مؤثره کاروایی وکړه. د دغې کاروایی په حواله راته ووایه سر چې څه واقعه راغلې وه څه ټایم تاسو خبر شوئ او فردر څه شوي دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. جمال اول خو ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو راشئ او داسې قسمه څیزونو له کوریج ورکړئ او د هغې نه خلک خبر شي په دې غرض باندې چې اول خو هغه که داسې قسمه چاته څه تھریټ کال یا ایکسټارشن کال څه څیز میلاویږي چې هغه ان ټایم رپورټ کړي او هغه بیا دومره وایډ سپریډ شي چې کم خلک په دې څیزونو کې انوالو دی چې هغوی ته د خپل انجام هم پته ولګي چې یاره داسې خبره نشته چې یاره مونږ به د چا خلاف ایکسپلایټیشن کوو او هغه به بیا انډرګراونډ پاتې کېږي. صورتحال داسې دی چې امین نوم یو دکاندار دی انتهایي شریف سړی دی ماښام کې ما خواله راغی چې یاره ما ته داسې یو نمبر نه ایکسټارشن کالز راځي تھریټس کالز هم دي نو بهر حال هغه نمبر چې مونږ په ریکارډ وکتو نو هغه خو فیک نمبر دی خو هغې باندې چې مونږ کوم د پولیس خپل ترتیب دی د انویسټیګیشن او په هغې باندې مو کار شروع کړو د هغه مو ایف آی آر رجسټر کو او ان نون اکیوز دي دا پته نه لګي چې څوک دی خو ترتیب چې مو کوم شروع کو دې ټایم کې زه مناسب نه غواړم چې مطلب مونږ کوم طریقه کار اډاپټ کو ځکه چې هغې نه خو به بیا هغه دغه کوم ټایپ خلک دی نو هغوی به پوهېږي په دغه ترتیب باندې خو د سهار نه مونږ به دې پسې ولګېدو او ټایم ټو ټایم زمونږ هغه انټریکشن کېدو نو ماسخوتن کې دغې بس سټینډ سره زمونږ د دې دغه وشوله خو چې څنګه مونږ اوور فاورډ کېدو نو یو کس خو مونږ دغه کو د دې نه اریسټ کو او د ده سره په مناسب فاصله باندې چې کوم کسان ولاړو نو هغوی فایر شروع کړو نو مونږ هم په خپل پرایویټ ډیفینس کې فایر وکړو بهر حال هغوی دغه خپل فایر دومره فایده واخیسته چې هغه کم کسانو هغوی دغه شو فرار شو په هغه موقع باندې او د پولیس د کاروایی او د دې وقوعي او د دې یو کس د اریسټ کولو سره دومره لویه فایده وشوه چې مونږ ته ټوټل پلانینګ د هغې مخې ته راغی د دې یو کس نه چې دا څوک دی د ده سره دغه فایر کوونکي څوک دي دغه شانتې که د دې سړي سره د دې کمپلیننټ د وینا مطابق چې د سره تقریبا 2 year پریرز د سره هم یو واقعه شوې ده هغه د نه ده ریپورټ کړې نو پولیس هغه سیز انویسټیګیټ کو او هغه ملزمانو ته هم خپله رسایي وکړله کوم چې د ده نه مخکې دی وایي چې زما نه 3 लाख روپۍ په داسې ټایپ ایکسټارشنز کال باندې وړي دي نو فل حال په هغه سلسله کې چې هم هغه وقوع شوله او هم دا شوله دې کې 15 ملزمان نامزد دي او 15 کې 3 اریسټ فل حال او 2 اټ لارج دي چې هغې پسې د پولیس کوشش شروع دی انشاءالله هغه به هم ډېر زر پولیس لاسته راشي. سره څه وایي په څومره ټایم کې ممکن ده چې دغه کسان تاسو ګرفتار کړئ انشاءالله؟ د پولیس کم چاپمار ټیمز چې دي مطلب چې کوم ځای کې موږ ته د هغې ایکسپیکټډ دغه میلاویږي پوزیشن میلاویږي د ټکانې حوالې سره نو هلته کې د پولیس کویک ریسپانس دی انشاءالله 2-3 ورځې کې پر امید یم چې ګرفتار کړي. سر خلکو ته په اخره کې به څه میسج ورکول غواړئ؟ خلکو ته مې دا پیغام دی چې که فرض کا داسې ټایپ کالز چاته راځي نو خامخا دا مه ګڼئ چې یاره دا به د میلیټنټس کالز وي یا به دا چېرته د کوم انټي سټیټ ایلیمنټس دي دا به د هغوی کال وي. بدقسمتي دا ده مونږ عام خلک چې کوم په معاشره کې پاتې کېږو مونږ هم د هغوی په بیس کې دا چلونه ډېر خلک کوي لکه څنګه چې دا موجودې وقوعې دا صورتحال دی نو ریکویسټ مې دی خلکو ته پیغام مې دی ورته چې که څه قسمه دا ټایپ سیز میلاویږي چاته
ایکسټارشنز کالز وي تھریټس کالز وي نو پکار ده چې هغه ان ټایم ریپورټ شي پولیس په هغې باندې بر وخت کاروایي وکړي هغوی ته به هم ریلیف میلاو شي چې کوم متاثره خلک دی او معاشره کې به امن او سوکالي برقرار وي انشاءالله. سر لږ که ده ووایي د ګرفتار کسانو تعلق د کوم ځای سره دی؟ دا 15 دی او 15 په 15 د پیر بابا د علاقې سره یو د ډوګړې سره تعلق دی او څلور کسان چې دي هغه د پاچا سره تعلق. سره د ټایم راکولو ډېره مهرباني. الله مبارک لره.